استاد دی چې تفهیم القرآن کې موږ د هغوی د سبق ویلی وو. نن هغوی اچانک ساري خبر شو چې هغوی راغلي دي او فلحال حضرت شیخ نورالامین صاحب هغه په افغانستان کې د امارت اسلامي چې کوم حکومت دی هغوی غوښتلی دی جامع عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یونیورسٹی اف کابل په هغې کې د اکنامک ډپارټمنټ هغه چیرمین دی امیر قسم اقتصادي اسلامي یونیورسٹی اف کابل هغه هلته دي د هغوی خدمات هغوی حاصل کړي دي. هغوی پاکستان ته راغلي وو نو نن هغوی تلل بردیر ته او موږ باندې د هغوی احسان دارې په خپله باندې هغوی وویل او دا شوق یې و چې زموږ ځای ته راشي جامعة الاسلام وزټ وکړي د خپلو شاګردانو حال احوال والي. موږ هغوی ته د زړه د اخلاصه اهلا وسهلا و مرحبا خوش آمدید هر کله په خیرالی وایو هر کله تاسو راشئ دعا به ورته کوو چې الله رب العالمین د هغوی په علم او عمل صلاحیتونو صحت کې خیر برکت واچوي او د ټولو شاګردانو ته مې دا درخواست هم دی چې هغوی بیماره مي د شوګر او د بلډ پریشر بیماران نو دعا هم تاسو هغوی ته کوئ. یو حسن اتفاق دی چې زمونږ د موطا امام محمد رحمه الله استاذ حضرت مولانا عبید الله خلیل صاحب حفظه الله تعالی ورعاه هغوی د جامعة الاسلام د موقوف طالباتو ته امام شیبانی رحمه الله موطا امام محمد سر ته رسولې ده او نن یا سبا به د هغې اخري درس وی نو د هغوی هم خوش قسمتي ده او دا تفاول دی چې د شیخ صاحب راغلی دی. من خو خیال دا و چې صرف خبرې وکړي خو مولانا محترم وویل چې د موطا محمد اختتام هم هغوی وکړي. نو زه ډېر په درناوي باندې او ډېر په عاجزۍ باندې خپل مشفق و ګران استاذ حضرت شیخ نورالامین صاحب امیر قسم اقتصادي اسلامي جامع عبدالله بن مسعود یونیورسٹی اف کابل هغوی ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د جامعة الاسلام د دورو موقوف علیه طالباتو تر موطا محمد ختم وکړي او د شاګردانو چې دوی شاګردان دي د خپل زیرین خلت اظهار ورته وکړي. جزاکم الله خیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بخبر ده چې دا موږ او تاسو په کوم ځای کې ناست یو یقینا د جنت ماحول دی او د دې جنت ماحول یوازې دا نه چې د دنیا کې دا حالت دی دا یې خوشحالي ده. امام محمد رحمت الله علیه چې دا کم موږ د کم کتاب په ختم په سلسله کې راغلي یو ناست یو مولانا ته د الله په علم کې برکتونه واچوي ټولو استادانو ته محتمم ته مدیر ته ټولو ته. هغه وی فرمایي وی که د هارون رشید باچا زوی د دې موضوع نه خبر شو چې کوم موږ حاصلو په دې علم کې وی موږ نه به دا په زور باندې واخلي چې دا ما ته پرېږدئ د خپله باچایي به موږ ته پرېږدي. د هغه څومره حالت خوشحالي چې موږ ته میلاویږي وی دا د باچا زوی ته نه میلاویږي. د دې د وجې نه زموږ او ستاسو دا ناسته او دا حالات دا یقینا د ډېرې خوشحالۍ خبرې دي چې سړی په هغه ماحول کې بنده ناست دي چې هغه ماحول د جنت ماحول وي. نبی علیه السلام فرمایي وایي څوک چې ووته یو علم پسې التمس فیها علما سهل الله له طریقا الی الجنه څوک چې د علم یو ځای ته راته او علم یې حاصلو وایي ده ته الله د جنت لار اسانوي. موږ او ستاسو روزانه که سار نه دا نیت کوو چې موږ د جنت د لار اسانولو دپاره دا قدمونه اخلو او د مدرسې ته چې راځو ځان ته د جنت لار اسانوو. دا لرې نه ده دا خبره چې دا قدمونه به زموږ د جنت د تلو دپاره لوی عظیم یو صفت به موږ او تاسو ته په دې باندې په قیامت کې ملاوي. سهل الله طریقا الی الجنه
په دې وجه باندې دا د دې علم د پاره ناسته او د علم د پاره زده کړه او د علم د پاره طلب کول دا ځان ته د جنت لار اسانول دي. نو که موږ او تاسو روزانه سارې دا نیت کوو دې مدرسې ته راتلو چې ځان ته جنت ته لار اسانو. په دې مردان کې یو عالم و، نو هغه به زامن علم کې اچلي وو، څوک په حفظ کې او څوک په څه کې، نو ځان سره به یوه بوجۍ ګرځوله. نو چا ورته وویل چې دې بوجۍ کې څه شی دي؟ وایي دې کې حافظان دي او عالمان دي او مفتیان دي. دې کې زه کتابونه ګرځوم او خپل بچی مې دې کې اچلي دي، نو دې کې به داسې وخت به راشي چې زما په دې علم کې بعض ما په دې کور کې به هم مفتیان پیدا شي او هم به حافظان پیدا شي او هم به عالمان پیدا شي. وایي دې بوجۍ کې زه دا خدمت د دې لپاره د دې وجې نه ډېر کرت به موږ او تاسو وینو یو څوک به د علماو خدمت کوي او د هغې پسې به ګرځي، د هغه په کور کې به الله عالمان پیدا کړي د عالمانو د خدمت په وجه باندې. یو شړ زمیدار سړی به یو هغې په کور کې به الله پاک ورته په بچو کې عالمان پیدا کړي، ځکه ده د علم قدر کړی دی. دې د وجې نه د آیات چې ما ویلی دی، د آیات مقصد هم دا دی ولکل درجات مما عملو وما ربک بغافل عما یعملون. د هر چا خپلې درجې دي چې دوی کوم عمل کوي، او ستا رب ناخبره نه دی دا کوم څه چې دا خلک کوم عمل کوي، نو ستا رب ترې ناخبره نه دی، په هر څه باندې خبردار دی. په دې وجه کوشش د دې خبرې په کار دی چې څومره اشخاص په دې دنیا کې تیر شوي دي، اسلامي تحریکونه تیر شوي دي او یا روان دي، د هغې شاته د یو ښې غیرتي مور اثر پروت دی. د هغې نه وروستو شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د ده عقیده چې په الله باندې جوړه کړې وه دا خپلې مور جوړه کړې وه، دا یې دروغو ته نه پرېښوده، نو دا خپلې مور دروغو ته نه پرېښوده چې په ټوله زندګۍ کې د چېرته دروغ ویلي نه و. ماشوم و، د ماشوموالي نه وله مور تربیت کړی و. دومره عظیم انسان چې د هغه نه جوړ شوی او چې د ټولې دنیا ته امام احمد ابن حنبل په مذهب و، او چې دا کم څه دي دنیا ته رسېدلي دي دا د هغې شاته د مور لاس و. د یو غیرتمندې دیانتدارې رښتینې مور لاس و د هغې شاته، ځکه هغې نه داسې یو شخصیت جوړ شوی دی. نو د دې د وجې کم څوک چې ګورئ په دې دنیا کې چې هغه نه ډېر لوی خلک جوړ شوي دي، د هغې شاته د یو زنانه، د یو عزتمندې زنانه، د یو دیندارې زنانه، د یو داسې زنانه چې هغه خپله دروغ نه وایي، دغې زنانه د هغې شاته د هغې لاس وي، نو هغې نه اشخاص جوړ شي. په دې وجه باندې وایي چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه باره کې راځي، وایي دی چې کله د ده پلار وایي واده نه کو، بادشاه خو واده نه کو، وزیرانو ورته ډېر ویل چې بادشاه سلامت واده نه کې، وایي هغه ویل چې زما شاته په زړه کې یوه جذبه پرته ده، زه د داسې چا سره واده وکړم چې د هغې نه ښه ښځه وي او نیکه ښځه صالحه، چې د هغې نه راله الله بچی راکړي چې هغه ما دا اوسه پورې دا بیت المقدس ازادېده نه چې دا ازاد کړي. زه داسې یو دینداره ماشوم ځان نه پیدا کول غواړم، او هغه د دینداره ښځه چې نه وي نو د بلې نه پیدا کېږي. وایي دی په سفر چکر باندې وتلی، وزیران ورسره و، یو جومات کې مونځ کوو، دې جومات ته یو زنانه راله، د ده ارمان دی اوس الله یې پوره کوي. دې جومات ته یوه زنانه راله، د یوې مسلې تپوس له دې عالم له راله، وایي دې عالم ورته په جواب کې ویلې چې مسله خو په خپل ځای، خو ته دومره موده وشوله واده نه کې، تا له پکار تا ده چې ته خپل واده وکړي. وایي هغې ورته په جواب کې وویل چې بادشاه عالم ته یې وویلې چې د مسلې تپوس راکړه، او واده ځکه نه کومه چې زه د داسې یو سړي سره واده کول غواړم چې هغه دومره دینداري چې د هغې نه زما زوی وشي او هغه د بیت المقدس یې ازاد کړی نه وي، چې دا زما یو ارمان دی. نو دا کار چې ونه شي، نو دا سړی سره واده کول زما زړه نه غواړي چې زه وکړم. وایي وزیر دا خبره واورېده، وزیر بادشاه ته ورسوله چې ته چې کوم ارمان کې داسې خو یوه ښځه هم په دغه ارمان کې پرته ده، لګیا ده، او دا خبره دې عالم ته وکړه. نو فوراً یې جرګه ولېږله چې دقه زما ښځه شي نو دا به ډېر ښه شي، چې دا زړه اراده، دا دومره عظیمه اراده دی لري، نو دا زما هم ده. وایي هغې چې واده وکړو نو الله ته سلطان صلاح الدین ایوبي پیدا کړ.
او سلطان صلاح الدین ایوبی چې کله وی بیت المقدس فتح کوو 2 کاله حکومت د وکړی دی خو په دې 2 کاله کې د خندلې نه دي خندا یې نه ده کړې چاته تپوس وکړه سلطان صلاح الدین ایوبي تا ولې دومره عمر تیر شو وایي زه به په هغه ورځ باندې وخاندم چې کله بیت المقدس آزاد شي ما په ځان باندې خندا حرام کړې ده نو هغه بیت المقدس د هغه په لاس الله آزاد که دا د هغې زنانه د جذبې اثر او د د پلار د هغې نیکې او ښایسته بهترینې جذبې اثر چې الله ورله وجود ورکه او دغې زنانه په وجه باندې الله پاک دغې خبرې له دا وجود ورکه او بیت المقدس الله آزاد که په دې وجه باندې د هر یو نارینه چې هغه یو حد ته رسېدلی دی د هغې په شا باندې د یو ډېرې بهترینې زنانه لاس او دعا او عمل پروت دی نو ځکه الله پاک هغه کس دی ارادو ته رسولی دی په دې وجه باندې چې موږ او تاسو کله یې نو وسمې د بیت المقدس په دې آزاد هغه کې په دې جنګ کې چې دا کم روان جنگ دی یو کس دی او هغه 2 ماشومان یې مري په تخته پراته دي هغه خاوند دی راځي دغه ته وایي نو سجده د شکر کوي چې سجده د شکر کوي نو د دې ماشومانو مور دا وله راځي او په دې ولي باندې وله لاس ږدي او ورته وایي خبردار ته ما او تا د شهیدانو مور او پلار یې د هسې مړو مور او پلار نه زما او ستا بچي ګوره چې خفګان ونه کړي ما او ستا هغه خلک نه یي موږ د شهیدانو مور او پلار یې هغه ښځه دی خاوند له تسلي ورکوي دا د ښځو هغه نیکې ارادې ما په دې وجه باندې ملګرو ته ووې چې ما دا خبره درک کړه په دې فلسطین په جنګ باندې چې الله پاک د رحمت فیصلې چې دي د اسمان نه دي ودرولي رالیږي اوس هم رالیږي ځکه چې د اسلام دپاره داسې خلک شته دی چې هغې داسې قربانیانې ورکوي یو ماشوم دی د ډېر لوی دغه نه وروستو چې دی رایستلی دی بلډینګونه پرې راولېدلي دي دې ته چې لټول کوي او راوباسي چې راویسته کله نو ماشوم خپله قصه کوي ماشومانو له خو دروغ نه ورځي که نه دي چې دا دوی حمله کړې ده ځکه هغه په دې باندې پوهېدل چې دا څه حالت روان و تر اوسه پورې 80 کاله دا ظلمونه کېدل چا نه لیدل او اوس هم په دې حالت کې هغه مسلمانانې بیبیانې هغې هم دغه خبره کوي چې موږ د شهیدان شو بل خوا نه ځو امریکا ورته زاري کوي وایي تاسو له به دومره ډالرې در کوم راشئ دلته ځمکې در کوم کورونه در کوم هغې وایي چې موږ د شهادت ځمکه نه پرېږدو په دې باندې موږ ډېر څه ورکړي دي موږ دې دلته شهیدان شو خو موږ ځو نه چېرته جرمنۍ ورته وایي بل ایټلي ورته وایي بلې ورته وایي هغې وایي چې موږ د دې ځمکې نه وځو په دې وجه باندې چې موږ او تاسو اولنۍ زنانه چې شهادت نوم یې ورکړی دی د اسلام نوم دپاره مسلمانانو کې حضرت سمیه رضی الله عنها وه د ټولې دنیا کې په اسلام کې د ټولو اولنۍ شهیده چې وه په مکه کې هغه د شهادت چل چې ښودلی دی دې ملت ته او دې امت ته هغه حضرت سمیه رضی الله عنها ښودلی دی چې ابوجهل ورته وویل وایي ابوالحکم زیمه او تا په محمد باندې ایمان راوړ نو زه به تا سره هغه سزا درکړم چې چېرته چا درکړې نه وي بېرته د خپل دین نه وګرځه نو هغه ورته وایي چې زه د دین نه د ګرځېدلو والا نه یم چې ستا خوښه ده چې څه سزا ور راکې هغه راکه خو زه د دین نه د ګرځېدلو والا نه یم یوه خپه یې وله په یو وخت پسې وتړله او بله خپه یې په بل وخت پسې وتړله او اوښان یې په مخه کړه او دا سمیه رضی الله عنها چې وه نو دا یې په منځ باندې نیمه کړه په داسې سزا باندې سزا یې ورته ورکړه خو هغې د کلمې د توحید لا اله الا الله پرېښودو ته تیاره نه شو دا هغه قربانیانې وي چې نبی علیه السلام ورته کتل هر څه به اورېدل دا نه چې ګندې دا ناشنا خبره وه او رسول الله ته نو خبر ورته خبر و او ورته کتلي او نبی علیه السلام به ورته په دې خبره باندې صحابه راغلي یو ځل نبی علیه السلام خواله دا هغه د صبر تلقینو د صبر هغه وجوهاتو د شهیدانو د هغې شهیدانو وینې وي چې رنګ یې راوړ یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی بیت الله کې د دې نه مخکې وړاندې ورغی او ابوجهل دعوت ورکړ ابوجهل په څپېړه باندې وواهه چې کله یې وواهه نو حمزه رضی الله عنه چې و د کفر په وخت کې دی به په یو تکبر باندې روان و
نو دی چې د ښکار نه را روان دی راځي یو ده وینځي په لاره کې خبرې کوي یوه وینځه وایي بلې ته وایي که دا د حال نه خبر وی نو داسې په تکبر باندې به نه ته که دی د دې خپل حال نه خبر وی یوه وینځه بلې ته وایي نو داسې په نخرو او په تکبر باندې به نه ته نو را وګرځېد وایي څه مو وی نو هغې ورته وی چې ستا وراره ابوجهل په څپېړه باندې والی دی وایي ښه فورا یې هر څه پرېښود او په مخ د حرم باندې را روان شو دارالندوې ته دا باب العمره چې ورته وایي دې ته چې سړی لا نه رسېدلی په دې اوار میدان کې دلته دارالندوه لګېدلې وه نو راغی او په ابوجهل باندې ګزار وکړه سرې وینې پرې روانې کړې او ویل تا ته پته نشته چې ته زما په وراره باندې ګزار کوې چې زما په شانه تره لري او نیغ را روان شو محمد رسول الله په سجده پروت و ورته ویل وراره ستا بدل مې واغست نبی علیہ السلام سجدې نه چې سر را پورته که ورته ویل چې ته چا په څپېړه والوې ما پې سرې روانې کړې نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې دا زما مقصود نه دی چې ته په هغه باندې سرې روانې که نو وایي څه باندې خوشحالېږې ته دومره بدل مې واغست ابوجهل ابوالحکم د ټولې مکې سردار مې په دغه باندې ووهه په لخته ووهه او سرې مې پې روانې کړه ته خفه وایي چې څو پورې دې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې نه یي زما دا خوشحالۍ نه دي چې تا ابوجهل و او زه به زړه خوشحاله کړم نو فورا اعلان وکړ لا اله الا الله محمد رسول الله او راغی ابوجهل ته ویل وایي هغه کلمه مې ویله چې په کوم باندې ستا زړه چوي لا اله الا الله داسې خلک نو هغې دا د صبر هغه اثر و چې راووته که رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوجهل له څپېړه ورکړې وې نو خو څپېړه به یې ورکړې وې خو حمزه به کله ایمان راوړ د حمزه د ایمان د راوړلو اثر به نه ښکاره کېده بیا په څه طریقه به ښکاره کېده د دې د وجې نه زمونږ په اسلام کې چې د ټولو نه اولنی قدم ایښی دی دا زنانه ایښی دی سمیه رضی الله عنها د شهادت نمونه ایښې ده ټولو شهیدانو ته او بیا په دغه باندې وروستو د تابعینو په زمانه کې او د تبع تابعینو په زمانه کې او د ائمو په زمانه کې او د امام محمد رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه راضی و امام شافعی رحمت الله علیه خپل مور دا قریشی و د خپل مور په مکه کې پرېښوده د یو وږې کجورو سره د بوډایګانو سره یې پرېښوده ورته وی مور یې ورته وی چې بچیا لاړ شه علم زده کا چې الله دې په علم باندې ورنګوي زه به د خپل خوا او شا بوډایګانو سره وخت تېروم یو وږې کجورې ورسره پرېښودې او دی روان شو امام مالک رحمت الله علیه د مکې د والي او ګورنر نه خط واغسته امام مالک په نامه باندې چې دی هلک دی ډېر ذهین دی ډېر د علم زیات شوق لري ته وله داخله ورکه امام مالک دا خط ولیکه دغه ته دی ګورنر د مکې مدینې ګورنر ته ولیکه چې هلته لاړ مکې ګورنر مدینې ګورنر ورسره روان شو د امام مالک دروازې ته لاړ وایي چې امام مالک ته چې کله هغه راوته نو د ګورنر د مدینې چې خط ورته ورکوو نو د ده دا لاس رپېدل د امام مالک د لوی دباو د وجې نه د ده لاس رپېدل وایي چې خط یې ورکړه چې ما ته د مکې ګورنر را لېږلی دی چې دا هلک علم کوي وایي خط یې هغه ځای ته ګزار کړه چې موږ د چا د ګورنرانو په خطونو باندې چا ته په علم کې داخلې نه ورکوو او ګورنر ته ویل ته خپل ځای ته ځه او دی به زه وینم که چېرته علم اهلیت پکې و نو علم به ورته داخله ورکړم او ماشوم دی سباله چې وایي دغه ته کښېنو علم ته کښېنو نو امام شافعي رحمت الله علیه هغه راولګېده او امام مالک 50 حدیث وویل خلکو ته کسانو ته او د 50 واړه حدیثونه چې دا راغستل لاړې راغستل او په دې بلاس به لیکل او دا دغه به کول و امام مالک د تنظر امام مالک راوغوښته چې دې خوا راشه ته خو لوبې کولې لاړې دې راغستې او په لاس دې راښکدلې تا خو علم لا نه راغلی تا ته زه څنګه داخله په علم کې درکم و امام شافعي رحمت الله علیه ورته وویل چې امام مالک رحمت الله علیه زما دا حافظه داسې ده چې زه کله شی ولیکم نو ما ته یادېږي ما څه قلم نه نو ما په لاړو باندې په دې خپل لاس باندې دا حدیث ټول لیکل چې ما ته یاد شي د انسان ذهنونه چې دي دا مختلفه تقسیم شوي دي بعضې سامعي سره ډېر قوت لري بعضې د کتابت سره ډېر قوت لري
بعضې د ویلو سره ډېر قوت لري دا چاته خپل پته لګي چې زما دا یو پاڼه یادومه نو څنګه مې ښه یادېږي نو امام شافعي ویل چې زما دا چې زه ولیکم نو ما ته ښه یادېږي بیا زما نه هېرېږي نو ما په لاړو باندې دا هر څه لیکل وایي تا ته حدیثونه څو یاد کړه وایي ټول مې یاد کړه سره د سنه دی ټول حدیثونه ورته وویل وایي زه ته کښېنه ته به مطالعه زما ستا په علم کې الله برکت اچوي انشاءالله او دلته به زما نه علم زده کړي حدیثونه یې ټول ورته وویل موطا د امام مالک چې وه دا یې زده کړله او موطا د امام محمد دا ماخوذه ده د موطا د امام مالک نه وایي بیا د حاجیانو نه تپوس کوو امام شافعي رحمت الله علیه به د حاجیانو نه تپوس کوو مدینې نه چې به راتله چې په عراق کې څه شی علم ډېر دی وایي حاجیانو ورته ویل چې په عراق کې امام محمد د فقه علم خوری او ډېر لوی عالم دی امام شافعي و امام مالک ته ویل چې زه ځم عراق ته د امام محمد خواله نه امام مالک ورته نه ویل چې ته خو زما سره یې تالته څه کوې چې یو ته قابل شاګرد دی و امام مالک وله 100 دیناره ورکړله او یو یې وله اس ورکه چې زه لاړ شه دا ستا خرچه شوله شاګردانو باندې به استادانو په دې علم کې باقاعده هغې اثري که نه ورته دا ورکه وایي زه لاړ شه د امام محمد خواله لاړ شه نه یې پېژنده نه ښه او نه بد وایي چې ته ځې او تا تپوس کړی دی زه حاجیانو نه به یې تپوس کوم لاړ د امام محمد خواله امام محمد ډېر مالدار او په دغه زمانه کې او وایي چې د هغې حجرې ته کله ورننوته نو دته خپله مور رایاده شوه د هغې حجره کې د سپینو زرو سیزونه لګېدلي وو په تاخونو کې سپین زر لګېدلي وو نو امام شافعي په ژړا شو خپله والدې رایاده شوه چې هغه خو ما د یو وږي کجوري سره پرېښې ده هغه به د ولږې مړی که څه چل به پې شوی امام محمد ته ویلي چې ستا په حجره کې خو د سپینو زرو تاخونه لګېدلي دي او زما مور ما داسې پرېښې ده په غربت په حالت کې په مکه کې مې پرېښې ده نو امام محمد ورته څه وایي امام محمد رحمت الله علیه ورته فرمایي امام شافعي ته وایي خبردار امام شافعي ته وایي ادریسه محمد بن ادریسه دا ته چې څه سپین یې زما حجره کې په تاخونو کې لګېدلي دي وایي که الله زما نه هر څه تپوس کوي نو د دې مال به تپوس نه کوي زما نه چې دا دې د کوم ځای نه ګټلی دی په دې مال کې به زما نه دا تپوس نه کوي چې دا دې د کوم ځای د حلال نه دی که ما ټول حلال ګټلی زما په مال کې اشتباهي مال هم نشته چې دا فکر ونه کوي چې زه داسې عالم خواله راغلی یم چې دی په هغه مال باندې لګیا دی په حجرو کې لګولی دی چې آرام یې ګټلی دي ځکه دا چل کوي لکه امام بخاري رحمت الله علیه چې وایي که الله زما نه د هرې ګناه تپوس کوي نو د غیبت تپوس به نه کوي ما په خپل عمر کې چرته د چا غیبت نه دی کړی د امام محمد ورته وایي محمد بن ادریس شافعي ورته وایي چې که الله زما نه هر څه تپوس کوي خو د مال تپوس به نه کوي چې تا دا مال د کوم ځای نه ګټلی دی او په څه کې دی راوړی دی خپل کور ته ما خالص حلال مال ګټلی دی د دې وجه نو امام شافعي صاحب په ژړا شو چې ما خو مور داسې کله چې د ده نه فقه زده کړه نو امام شافعي روانېده چې کله روانېده نو وایي په دغه وخت کې امام محمد ورله 200 دیناره ورکړه د سپینو زرو د سرو زرو روپۍ دي دینار او هسې وله واغسته وایي چې زه په دې باندې لاړ شه د دې د وجې نه دغه امام شافعي رحمت الله علیه روان شو موطا د امام محمد چې وه او د امام مالک په دغه زمانه کې وایي چې امام مالک شروع وکړه د موطا د امام لیکلي شروع کړه نو هر چا موطا په نوم باندې کتابونه شروع کړه هر چا شروع کړه وایي مالک ته شاګرد راغی ورته ویلي پلانیم موطا په نامه کتاب شروع کړی پلانیم شروع کړی پلانیم شروع کړی او تاسو هم شروع کړی دی وایي هغه ورته وفرمایل هغه موطا به باقي وي چې کومه موطا د الله دپاره وي هغه موطا به په دنیا ته رسي او باقي به چې کومه موطا د الله دپاره وي که هغه هغه هم ښه ده او که زما ده او دا هم ښه ده حسد نه کوو چا سره چې دا داسې او دا داسې وایي هغه موطا به اوس نن د امام مالک موطا باقي ده چا چې د ضد د وجې نه موطاګانې لیکلي چې ورېږه موږ مقابله کوو زما یو شاګرد د تفهیم القرآن نو هغه مدرسه قایمه کړې وه د حفظ
نه بل حافظ هغه هم قایمه کړې وه، نو کله به د ده نه کسان تښتېدل دلته ځه او کله د هغه نه دلته راځه. نو ما پسې یوه ورځ راغی، ما ته ویل چې ته زمونږ استاذ یې او دغه سړي راسره مقابله شروع کړې ده. راته کله زما شاګردان شیطاني کوي، هلته تښتئ کله دلته تښتئ. نو ما ورته ویل چې ته دا مدرسه چلی او دا حفظ چلی دا هلته مامردان خاص کې وم زه. نو ما ویل ته الله دپاره کې که دغه سړي مقابلې دپاره کې وایي چې الله دپاره. ما ویل بلکل پې ځان دغه کړه چې هېڅ هم نشته، که دا ټول تا نه بوځي نو ته قلار هسې کښېنه الله الله یادوه، خو دا مه وایه چې زما سره د چا مقابله ده. مولانا سلطان صاحب الله دې په علم کې وله برکت واچوي، نو هغه بله ورځ بولی وم مېلمه کړی وم. نو ما ته یې ویل چې ستا یوې خبرې ما ته ډېره پیاده را رسولې وایي. دلته یو ملا و، نو هغه جذبه وایي ما پسې لګیا و، خوا ته یې جومات و، ما پسې به لګیا و وایي زه ستا خواله درلم. وایي تا سره مې مشوره وکړه، وایم تا راته وویلې چې سلطان مولوي صاحب داسې هېڅ ګمان هم مه کوه چې زما خلاف کې څوک لګیا دی او څه وایي. ته دا صبر ته لږ پرېږده، دا صبر ډېر لوی ګزار دی. د صبر چې کوم ګزار دی دا په توره کې نشته، دا په ایټم کې نشته. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو ځل حدیث ښودل لګیا دی شاګردانو ته حدیث ښیي. و یو کس وله راغی ضدي عنادي او ده ته یې کنځل شروع کړه. دی حدیثو ته ناست دی د رسول الله او بل کس ورته حدیث دغه کنځل شروع کړه. وایي ده سر راپورته کوي، وایي دومره قدر وي اللهم اکفنیه بما شئت. ای الله ته ما خلاص کړي چې څنګه ستا خوښه وي. نو زه خو د حدیثونه مې وباسي، زما خو ورته صبر دی، خو ما ته خلاص کړي چې ستا څنګه خوښه وي. وایي سړی د ځای نه ونه خوځېده، په هغه ځای راولوېده او مړ شو. ای الله ورته بیا صبر هم ونه کړه چې د ده صبر ګزار کله ووهه نو بس هغه بیا د بل څه د خوځېدو نه و. نو ما ورته وویلې چې داسې مه ګڼه او هېڅکله په درس کې اشاره قدر مې ورته ونه کړي. ای دا صبر ته وکړه چې څه کېږي. وایي هغه سړی دغه جومات نه ویسته، اوس وایي دوکان یې راته ووایي دغه دوکان کې پی خرڅوي، وایي هغه جومات ته هم څوک نه پرېږدي چې. ای د صبر ډېر لوی ګزار دی. الله دې د دغه صبر د ګزار نه چې کله د بنده درته ته بل سره جنګ کې او بل سره بې خیري کې او هغه درته صبر کوي، د دې چې کوم ګزار دی دا د بل څه شي نشته. ځکه الله پاک قیامت په ورځ باندې مؤمنانو ته وایي بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ای دا تاسو چې کوم ټینګ شوي وئ په دې دین باندې او کلک شوي وئ او دا صبر هم کړی و، وایي نن چا خوشحالي تاسو ته د جنت اولنۍ خبره چې ملایک کوي نو څه ورته وایي بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ای تاسو چې کوم صبر کړی و هغه نن دا مزیدار ده، جنتونه تاسو ته د هغې په عوض کې میلاویږي. په دې وجه باندې موږ او تاسو له پکار دا دي چې څومره علم کوو او د علم دپاره موږ راوتلي او زده کوي هغې سره د صبر نوم هم یاد کړو. ای کم صبر د کم صبر دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته او دې ټولو ته دا تلقین ورکړی و. دونه لوی لوی جنتونه دي د الله پاک، دومره عظیم جنتونه دي. دا اسلام داسې نه دی چې دا موږ او تاسو څنګه ګڼلی دی. وایي د جنتونه چې کله الله پاک دا بندگان په یو حدیث دی، هغه حدیث ډېر د خوند نه ډک حدیث دی. وایي چې دا مؤمنان الله جنت ته بوځي نو وایي په جنت کې به دا جنتونه به پاتې شي، بیا به وایي دا خلکو ته په هغې باندې به نور هم زیات پاتې شي، ځکه چې دا خلکو ته به دا مسلمانان به دې جنتونو ته تقسیم شي، خو نور جنتونه هم ډېري. وایي الله به هغې له نور مخلوق پیدا کړي او هغه جنتونه به پرې پوره کړي. دونه لوی لوی جنتونه الله موږ ټولو له پیدا کړي، الله دې ټولو ته نصیبه کړي. او فرمایي چې جبریل علیه السلام یو ځل ویلې الله ته ویل چې یا الله ماله اجازه راکړه زه د جنت یو چکر لګوم. وایي چې کله جبریل علیه السلام ټوله ورځ په جنت کې وګرځېد په هوا باندې او ډېر په تیزۍ باندې، وایي چې کله بیرته واپس راغی نو الله ته تپوس وکړه څومره مزل یې وکړه. وایي ورته یې ویل چې الله ډېر زیات ستړی شوم په جنت کې. وایي الله ورته ویل کوم جنت چې ما ابوبکر له مقرر کړی د هغې نیمې ته هم تا نه یې رسېدلی. الله اکبر. دا د جبریل پرواز او بیا اوس ساینسدانانو معلومه کړې ده چې دا کوم عالم موږ وینو او دا موږ ته ښکاري، دا وایي د دې اسمان نه چې کوم راښکته عالم دی دا د دې کروړمې حصې ته هم نه رسېږي دا کوم عالم چې موږ او تاسو ته ښکاري. دا چې د الله اسمانونه هم لرې کي او بر عرشي صرف د جنت د پاسه
صرف عرش الرحمانی او لاندې نور څه نه صرف جنتونه دا غیب کم شانی دا خلا د اسمان نه راکته دا حالت دی فرمایي وای چې کلا الله پاک د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب شروع کی وای دا انبیاء علیہ السلام چې څومره دی حدیث کې راځي وای دا په منبرونو باندې ناشتي اے د نور او د ملغلرو منبرونه وای دی په ناشتي ټول انبیاء به ناشتي په دې منبرونو باندې اے وغیب خپل الله ته وی الله جنت تم بوزا سیوا د محمد رسول الله نه صلی الله علیه وسلم هغه به وی په منبر نه کې نه برا کو شوی او الله پسې به وی چې الله زما امتی چرته لاړ نشي جنت جهنم ته اے د سره به د ټول امت غمی او نور انبیا په منبرونو ناشتي چې الله مونږ جنت ته ورسوه تا مونږ سره وعده کړو مونږ جنت ته ورسوه کله چې را پوری وځي د جنت په دې لار باندې اے دې دغه ته میدان حشر تر روان دي او وای په دې پولیس صراط باندې چې ولاړ دي نو خي طرف ته ابراهيم عليه السلام ولاړي او په ګس طرف باندې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړي پولیس صراط سره د امت په استقبال کې به ولاړي او وای کله چې خې طرف به خپل نکته پرې خې د ادم د ابراهيم عليه السلام د عزت د وادجنه او ګس طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړي او ابراهيم عليه السلام به جنتونه ګوري برا چې کم جنت ته بزم او محمد رسول الله په دغه وخت کې جهنم ته ګوري چې زما کوم امتی چرته جهنم ته نه پریوته اے تمره غیرتی پیغمبر د خپل امت د پاره او امت نن دا غد دین سره کمې څاو سنه کوي د دې د وجنا منګو تاسو له پکار دادي چې علم د پاره یک جیل ولی نه دا مدارس چې دي دا دیوالونه دا د جنت دیوالونه وګڼي وای چې ابن تیمیه رحمت الله علیه کلا بادشاہي وخت ونیو بادشاہي وخت ابن تیمیه رحمت الله علیه غیر کده وسیلې په مساله کې مساله د وسیلې او هغه کې درې قاضیان ناس یو شافعي قاضي یو مالکی قاضي یو حنفي قاضي او وخت جهالت ډیر زیاتو نو ابن تیمیه رحمت الله علیه ته وی قاضیان باچا کینول چې دله څه سزا ورکو په مساله د وسیله کې چې کومه مساله په باره کې روح المعانی لیکي وی الحق ما قال المجد ابن تیمیه رحمه الله حق خبره هغه چې کومه مجد ابن تیمیه کړی ده بعض خلک په دې عبارت باندې تیروزي مجد ابن تیمیه د ابن تیمیه رحمت الله علیه نیکو وی دا هغه خدا نو دا خو نسیو نه هغه دلته لغوي معنی غسته ده مجد معنی لوی عالم هغه مصطلح عالمي معنی نه ده غسته هغه دا ټول دلایل راوړي دي وسیله بالذوات وسیله بالذوات دي ټول باندې بکر خراخ کړي دي والحق ما قال المجد ابن تیمیه رحمه الله چې کله ونیو نو حنفي عالم وای دغه ته ویل دي بادشاہي وخت چې 300 کال کېږي چې تر دې وخت پورې الله دی امت ته داسې عالم نه دی ورکړی د 300 کال په سر کې الله ابن تیمیه راولېږه اے د دې بادشاہ د دې عالم عزت وکړه داسې عالم الله دی امت ته نه دی وخت ورکړی او مالکی عالم ویلي چې د جیل ته ولېږي او شافعي عالم ویلي چې د هغه هیڅ ونه ویل د په حق بهرحال د جیل ته پکې لاړ تکلیفونه برداشت کړ خو ابن تیمیه رحمت الله علیه چې کله جیل ته لاړ وي شاګردان رال او بادشاہي وخت یو لوی محل ته ناست دي وزیران ور سره ناست دي او دی په چغو جاړي را روان دي دا شاګردان وای بادشاہ ویل دي طالبان سره خکاری طالبان دي خودي ز چا زته کړه د دې بزت پوس کوم دي سره چې هر چا زته کړه دی جاړي د دې بزت پوس کوم شاګردان چې کله رال بادشاہ ته په دربار کې ورته ویل څه حاجتم د طالبانو وای مونږ جیل ته ولېږي وای خلک خود جیل نه راو خبرزان راو واسه تاسو جیل ته څه کوي چې جیل ته ځي وای زمونږ شیخ تله د جیل ته او تاغه نه راخلاصې مونږ ته پاته ده زمونږ څومره وخت وشو سبق هم قضا شو مونږ هم جیل ته ولېږه چې شیخ نه خپل سبق پوره کو اے په جیل پسې جړل زکه شیخ په جیل کې و درس په جیل کې و خپل درسونه سبقونه په جیل کې خکېدل نو د دې د وجنه بادشاہ و حیران شو چې دی محبت ته حیران او دی عشق ته حیران او دی د علم دی تړپ ته حیران
چې دا روان دی وایي چې موږ جیل ته ولېږه ځکه زموږ شیخ جیل ته تللی دی زموږ سبقونه خراب شوي دي. په دې وجه امام مالک رحمت الله علیه له یو ځل کسان رال چې کله رال مواظبت په علم کې دا شرط دی چې همیشوالی به کې په علم کې. سورة قاف کې 13 نمبر آیات کې ما به کله کله طالبانو ته دا وی ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. الله وی نصیحت هغه چاته نصیب کوم فایده به هغه چاته رسیږي. سورة قاف 13 نمبر آیات کې وی چې په دې کې ذکر او نصیحت دغه چا د پاره ده پند دغه چاته ملاویږي لمن کان له قلب د چا محبت لګېدلی او القى السمع بل غوږی نیولی چې ته ورې دا خبره به زه زوتوم وهو شهید او د دماغ مازیری دماغو کې بل څه نه ګرځي نور هر څه پرېږدي بل پرېږدی بس دې علم ته ځان وقف کوم. دا درې صفتونه چې چا کې والله وایي دې ته زه پیدا ورکوم. نو مدینې منورې ته حاجي راغی آتی چې کله راغی نو امام مالک ته شاګردان ویلي امام مالک ته وایي چې موږ آتی نه دی لیدلی او په کتابونو کې راوړی دی قرآن کې هم ذکر شوی دی موږ ځو نن اتیر مدینې ته راغلی دی که نن دا سبق به پرېږدو موږ به لاړ شو مدینه کې به آتی وګورو چې د آتی څه شی دی. دا پخوا د فیسبوک زمانه نه وه نه د بل فسادبوک زمانه وه چې هغې کې به شهین ښکارېده ورځی نه به زمریان هم ښکارېده ورڅه ښکارېده چا څه لیدلي نه وو. وایي موږ ته حضرت اجازه راکړه نن سبق به پرېږدو آتی به وینو بیا آتی ځي رانه که د آتی سبق قضا شو بیا به څه کوو. نو هغه ورته اجازه وکړه چې زه یې دومره مینه ده ورشئ آتی وینئ. نو یو طالب پاتې شو هغه نه ته نو چې نه ته نو امام مالک ورته ویل لکه ته ولې نه ځې هغه نور لاړ وایي جي زما په کتابونو کې ما چې مور رالیږلم سبق له ما ته یې نه ویلي چې ته به اتیم پکې ګورې ما ته ویل چې امام مالک سره به سبق وی او چې کله دې ته ښه ضوت که بیا به راځې کور ته نو ما ته پکې مور دا نه دي ویلي چې ته به اتیم پکې ګورې د دې وجې نه امام مالک ورته د زړه نه دعا وکړه او موطا چې نن را نقل ده نو د هغه راوي د وجې نه را نقل ده نورې ټولې موطاګانې د نورو راویانو نه ختمې شوي دي د هغه یو راوي د وجې نه چاتیل هم نه و تیار چې دی وځي خپل زړه مزې پکې حاصلېږي چې راشه نن اتي وګوره چې اتي پکې لا څه دی د هغې راوي د لاسه نه چې غالبا حارثه دی که څه نومې دی چې د هغه د وجې نه موطا نن را نقل ده نو د هغه وی هغه موطا به باقي چې کومه موطا د الله دپاره لیکل شوي هغه علمونه به باقي چې کوم د الله دپاره شوي او الله راضي کول پکې مقصودي. نو موطا د امام محمد موطا د امام مالک او دغه شان امام شافعي چې کوم مزلې کړې وي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو ځل روان دی ډېر لرې سفر باندې حدیث پسې روان دی نو په یو ځای کې وایي شپه پرې راغله شپه پرې راغله ورته ویل چې یاره د جومات کې به شپه م وکړم او څه نفل به م وکړم وایي د جومات دغه خادم چې و دا ډېر زیات قارجن و اکثره دایي وایي ورته یې ویلې چې میلمه نور وځه د جومات کې زه څوک نه پرېږدم شپې ته وایي دی راووته په زارځای کې څادر واچو چېر دلته به شپه وکړم او بل ځای مې نشته وایي دی چې کله هلته کېناستو نو هغه راووت جومات چې رابند کړو نو دی د پیزار ځای نه م ونیو لاس نه یې ونیو راښکه د بازار ته چې میلمه زه درته لار ښیم داسې لاړ شه دا بازار دی هلته چېرته شپه وکړه دلته جومات کې پیزار ځای کې دې هم نه پرېږدم امام احمد ابن حنبل ته وایي وایي چې کله راښکوده نو یو ننبایي ولیده ننبایي دی په دې ځای کې ناست دی وړه غږي تنور دی تنور له وړه برابرۍ او خرڅوي روټۍ پخوي او خرڅوي وایي هغه ورته وایي چې هلکه دا میلمه ما کراوله دا میلمه به زه شپې سنبال کړم زما سره به شپه وکړي وایي هغه ته چې ورغی نو دیم شپې دیم پاڅېده تهجدو ته او هغه ننبایي هم پاڅېدلی وړاخ کي تهجد یې وکړه وړاخ کي نو وایي چې د وړه څنګه اخ کي او د استغفار وایي ورسره دی هغه سره د وړاخ کېدلو سره په هر حال کې استغفار وایي نو وایي د امام احمد ته تپوس وکړه چې وروره استغفار چې څوک ډېر وایي د هغه الله حاجتونه پوره کوي ته ډېر زیات استغفار وایې نو کېدای شي ستا به حاجتونه پوره شوي چې څه غواړې که نه د الله نه هغه ورته ویل او ټول حاجتونه چې مې څه غوښتلي الله راله پوره کړي یو حاجت پاتې دی هغه لا نه دی پوره شوی د الله نه یې غواړم وایي هغه کوم حاجت دی وایي زما په زړه کې د ډېرې زمانې نه دا ارمان دی چې د حدیثو خادم امام احمد ابن حنبل وینم دغه یو حاجت مې پاتې دی هغه لا پوره نه دی او وخت دپاره ارمان کوم چې چېرته یا زه لاړ شم او یا یې راله وایي هغه بېګا چې راښکوده دغه امام احمد و که نه
چې الله درله پر راښکدو جومات ته راوست او دکان ته راوست نو ورته غاړه ووته وایي چې خطه امام احمدي الله ما سره په دې استغفار کولو باندې دومره اساني وکړه چې پر راښکدو دې زما دکان ته راوست وایي دا ارمان مې پوره شو وایي زما په دنیا کې نور ارمانونه نه دي پاتې که موږ د الله شو الله به د بل پر راښکدو باندې زموږ حاجتونه پوره کوي او موږ ته به یې رارسوي موږ له به یې رارسوي یو عالم لیکي د حلال او د حرامو په تمیز کې وایي مکې ته رالمه او مکې ته چې کله رالم نو وایي ګرځېدم ډېر زیات وږی شوم یوه پیسه هم راسه نه وه چې زه پرې خوراک وکړم په دغه وخت کې وایي زما یوه امیانۍ په نظر کې شو په دې کې ملغلرې پرتې دي دا مې راواغېستله اشرفۍ پکې پرتې دي او ښایسته ملغلرې ډېر قیمتي پکې پرتې دي وایي سبا له بیا رالم په دې لاره باندې چې دا به د چای وایي بیا یو کس ګرځېده ډېر اوتر چې زما نه امیانۍ ورکه شوې ده وایي ما ورته ویل دا خو به نه وایي چې دا ده ما یې نښې ووایي نښې صحیح ویله ور مې کړه چې ها ته واخله وایي 500 دینار یې راواغېسته چې دا تاله زه در کومه د الله دپاره وایي ما ورته وی چې ما چې د چا دپاره در کړی ده هغه د روپو والا نه دی زه روپۍ نه اخلم ما ستا امانت تا ته ورسو دا زما دپاره کافي ده او وږی څلی یم چې څه شته نه چې پې ویې خورم دې حد ته رسېدلی یم وایي کله چې زه را روان شم وایي حج مې وکړ د حج نه چې کله را روان شم کښتۍ کې کېناستم په کښتۍ کې را روان راتلمه وایي په دې وخت کې کښتۍ وچاودله په منځ وچاودله خلک ټول لاړ غرق شول او زه په یوه دړه باندې پاتې شوم په دې دړه باندې چې پاتې شوم نو دا دړه تله زه اخر ځای کې ودرولم یو ځای ته ودرې وچې ته ووتلم په دې وچه کې نو ټول مخلوق ختم شوي دي نه څوک نشته نه څوک پېژنم یو لرې ځای نه کلی مې په نظر شو هغې ته لاړم چې هغې ته کله لاړم وایي خلکو راته وویل چې ته څوک یې د کوم ځای ما زه حج له تللی وم او داسې زمانه مې تېره کړه کال بعد زه را روان شویم د حج نه رالمه وایي راته ویل چې تا له سبق درځي وایي ما چا لیکلم راځي لوستلم راځي عالم یم وایي چې راځه دې کلي کې کښېنه او دې جومات کې کښېنه نوره لار خو نشته دی کوم طرف لاړ شم ته دې زموږ وړو ته سبقونه وایه وایي چې کله مې دا سبقونه ویل شروع کړه او خلک رانه ډېر زیات خوشحاله شو وایي دې خلکو راته وویلې هغه حال الله قبول کړی دی اوس یې دله بېرته رالیږي په دې دنیا کې ول هغه ارمان پوره کوي چې دی وږی تږی دی خو لیکن د دغه سړي نه 500 روپۍ نه اخلي او وایي ما د الله دپاره دا درکړي دي ته ځان سره واخله نو ورته یو هار پکې دی ډېر قیمتي هار دی نو ورته یې وویلې د عالم ورته وویلې چې تاسو د خلکو ورته ویل تعالی موږ یو جینۍ ده چې ډېره نیکه جینۍ ده ډېره صالحه جینۍ ده دا دله په نکاح اخلو وایي زه هم ورسره راضي شوم چې هسې په دې پردي وطن کې مې ژوند دی وایي پرې راضي شوم چې راضي شوم ما له دا واده کوو په دغه وخت کې وایي دا جینۍ چې ما له راودوله چې ما د جینۍ په غاړه ولیده نو هغه هار یې ولیده کوم هار چې دغه سړي له بېرته ورکړی وایي خلک خوشحالي کوي او زه دا عالم دې هار ته ګوري دا څه دی چې دا زه وینم وایي خلکو ورته وایي چې عجیبه خبره چل دماغو دې څه وشو که څه چل وشو وایي چې نه دا هار ما مندلی و او دا هار ما هلته په مکه کې یو سړي ته واله کړی و دا څنګه دلته ماته میلاو شو وایي ورته یې وویلې چې دا هغه سړی و چې کله د حج نه واپس راغی او وایي دلته یې په دې خلکو ټولو ته وایي چې ارمان دی دغه سړی راغلی او ما ورته دا هار ورکړی وایي هغه سړی په دې ارمان مړ شو پس د مرګ الله هغه ارمان پوره کړ هغه هار دغې لور سره په غاړه باندې الله دته حواله کړه چې دا ستا د هغه سړي لور الله چې څه کوي نو په هغې باندې بنده عقل حیران دی عقل بالکل کار پرېږدي دې کارونو ته چې الله څه کوي الله وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب په دې وجه باندې زموږ او ستاسو مدارس چې دي دا د آخرت دپاره د جنت دپاره دا یو پاټ کې دي لارې دي ورځو په هغې باندې موږ لګیا د هغې دپاره لارې جوړو خپل ځان له د جنت دپاره د دې د وجې نه دا څومره څه چې موږ وایو او اورو الله دې زموږ زړه ته ورسوي زموږ زړونه دې الله د دې قابل جوړ کړي چې دا زموږ زړونه د دې قابل شي چې موږ او تاسو د جنت خریداران شو د دنیا خریداری نه صرف د جنت خریداران په دې وجه باندې
وای چې کله یو بنده د الله ډیر زیات خوخي نو دا غو څو علامې دي. یو علامه وای په هغې کې دا ده چې دا بنده الله ته خوخي وای د باندې بیماري راولي. حدیث کې راځي وای د بیماری دغه درجې د جنت ورکوي چې هغه په بیمارو کې ملاویږي، په بل څه کې نه ملاویږي. وای حتی یلقا ربا، تر دې چې ملاقات د رب سره وشي. په ټول ژوند کې بیماری ده دا بیماری نه دا وای د الله محبت ده مسله ده. دویمه وای د محبت علامه دا ده د الله پاک چې دې داسې یو عمل کوي چې هیڅوک ته نه دی خبر او دی راپاڅېږي او الله ته ودرېږي. صدقه ورکوي او هیڅوک خبر نه دی او دی الله دپاره ورکوي. نفل کوي او هیڅوک خبر نه دی او الله دپاره کوي. وایي دا د دې علامه ده چې د دې بنده نه الله راضي دی. درېیمه علامه آیات کې راځي وایي چې سورت آل عمران د دې سورت ته د توحید سورت وایي، ځکه هیڅ سورت کې یو آیات کې 2 ځله د توحید کلمه نه ده ذکر شوې. لا اله الا هو هغه په دې سورت کې ده. په یو آیات کې 2 ځله ذکر شوې ده. د دې سورت ته ځکه علما د توحید آیات وایي سورت وایي. د دې په 13 نمبر آیات کې الله پاک دلته وایي په هغه آیات کې الله قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. پیغمبر دی خلقو ته وایه که تاسو محبت د الله سره کوئ نو د ما تابعداري د سنتو طریقو کوي، تاسو سره به الله محبت وکړي. د آیت کې عظیمه نقطه ده. داسې نقطې قرآن علم ختمیږي نه، داسې نقطې راوتې دي وسم چې هغه وسم را پیدا کیږي چې هغه پخوا په یو تفسیر کې نه دي ذکر شوي. وایي په دې آیات کې د قرآني اصول مطابق تحبون الله یوه بې لیکل شوې ده، شرط پې شته خو یوه بې ده. او وایي یحببکم الله 2 بېګانې دي. دې ځای کې د صرف او د نحو علما ناست دي، مدرسین الحمدلله ناست دي. یحبکم الله جایز دی چې ته ادغام وکړې، د ادغام 5 قاعدې دي. د دې کې یحبکم الله هم جایز دی، خو دلته الله یحببکم الله ویلی دی. وایي ځکه بېګانې 2 کړي دي. که تاسو یو ځل محبت وکړئ الله د څه 2 چنده محبت کوي. ستاسو ته تحبون الله یوه بې ده، دې طرف ته 2 بېګانې دي. یحببکم الله 2 چنده محبت در سره الله کوي. یحبکم الله ونوی هر چی جایز دی، هلته هم جایز دی. خو هلته یوه بې دلته 2 بې. دا د اوسني علماو نقطه نظر دي چې ښکاره کوي، د اصولو د قواعدو نه خلاف نه دي. بله ورځ یو مستشرق دی. مستشرق څه ته وایي؟ یهودي او عیسائی. تعریف یاد ساتئ، مستشرق نوې اصطلاح وه چې هغې زموږ دین یادوي او زموږ د دین کې داسې څه پې یادوي چې دې دین کې پې دخل اندازي وکړي. پټکي والي لکه زموږ په شان ښه غټ او دغه علم زده کوي، بخاري ترمذي دا ټول غټ غټ کتابونه لیکلي. منجد مستشرق لیکلی، کافر لیکلی. المعجم الفهرس لالفاظ الحدیث په 8 جلد کې مستشرق لیکلی دی. دا کمال اوسه پورې مسلمانانو نه دی کړی. اوس یو مستشرق ګوره الله پاک ورته لارې کولا وایي بسم الله کې یوه خبره لیکلې ده او ډېره د کمال نه ډکه خبره لیکلې ده. هغه دا لیکي اوسنۍ خبره ده، نوې پیدا شوې نوې د بلاغت خبره ده. د قرآن علوم ختمېږي نه، د کافرو په لاس هم الله پاک پیدا کوي. نو هغه دلته لیکي وایي الرحمن الرحیم. دا رحمان چې په کوم وزن باندې دی نو د دې تعلق چې کوم ځای کې راځي دا د اسبابو سره تړلی دی، لکه شبعان، ریان، عطشان، دا اسباب دي، د اسبابو سره. نو رحمان پالان وزن دی، دا یې سببي جوړ کړی دی. معنی دا ده چې بندگانو زما رحمت له سببونه جوړ کوي. مونږ سبب دی، استغفار سبب دی، ښه سبب دی، نیکی سبب دی. دا سببونه زما رحمت له جوړ کوي. خو که چېرته دا هم برابر کړو تاسو ته بیا هم رحمت پوره نشو. نو رحیم بې سبب هم د باندې رحمتونه راوروي. الله اکبر. د کافر خولې ته وګوره او د هغه په لاس قلم ته وګوره او دونه د کمال نه ډکه خبره چې بسم الله الرحمن الرحیم کې وګوره. وی مؤمنانو ته الله دا خبره ښکاره کوي چې مؤمنانو زما رحمت یوازې سببي نه دی، بې سبب هم در باندې وروم. که تاسو وله ځان جوړ که
نو رحمان وزن په اعلان سببیاتو کې راځي او وی رحیم به سببو کې راځي. دا دی یو هغه نقطه ده چې یو کافر ویلې د مستشرق دی چې د مسلمانانو ذهن دې ته نه دی رسېدلی، هغه ورته رسېدلی. د دې د وجې نه موږ او تاسو له پکار دا دی چې خپل ځانونه ارمانونه برابر کړو. په دې ارمان وکړو چې کاش کې زم داسې یو څوک وی چې ما هم داسې څه میلاوېدلی ما ته. په دې وجه باندې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه وایي چې کله وفات شو نو وایي دغه له راغی یو عالم په خوب کې ولیده. خوبونه چې دی حسن ظن دی. خوب په مابین د بنده او د الله کې راز دی. د بنده او د الله راز دی. دی خوب اکثر څوک نه پوهېږي وایي دا څه دي که نه. نو د دې د وجې نه دا د الله او د بنده راز دی. وایي امام دغه چې عبدالله ابن مبارک چا په خوب کې ولیده چې مړ شو نو د ده خوا ته ګاونډي و یو انګر و هغه مړ شو. نو هغه انګر چا په خوب کې ولیده وایي چا ورته ویل چې څه معامله ده الله وکړه. وایي چې عبدالله ابن مبارک په خوا ته په جنت کې ځای راکړه. زما او د هغه په جنت کې نږدې ځای دی. وایي دا عالم راغی د دې انګر ښځې ته یې تپوس وکړه په پرده کې چې خورې دا راته ووایي چې د دې انګر څه عمل و. وایي هغه ورته وویل چې نور عمل نه خبر نه خدا یو کار به کوو چې د شپې به عبدالله ابن مبارک را پاڅېد د خپل کور کې او په ژړا به یې ژړل او مانځه ته به ولاړ چغې به یې والې کنټرول یې نه و د چغو. وایي دی به م را پاڅېد د ورځې به ګرزونه والي ډېر به ستړی و. وایي دې کټ کې به کېناست وایي چې الله ما هم د ده په شانه کا نور وس مې نشته ورځ مې ډېره ستړې تېره شوې ده ګرزونه مې والي دي خو دا عبدالله ابن مبارک مې ګاونډ کې دی نو که ما هم د دې په شانه کې نو تا ته خو ګرانه نه ده. وایي خوب نه بعد الله وایي علماو ته وښود چې هغه انګر هم د هغه په شان شوی دی په جنت کې نږدې ورسره بنګله ده. دومره خو کوئ روزانه ارمان کوئ الله مونږ هم د عایشې په شانه کې مونږ هم دغه چا په شانه کې چې کومې تا ته رسېدلي دي او ستا سره تعلق و مور و پلار مینه مه هېروئ. یو صحابي دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه دخلت الجنه جنت ته داخل شم په خوب کې. نبي خوب خو وحي وایي چې دا جنت ته داخل شم د یو صحابي خوب هغه دی د تلاوت کوي ما ته اورېدل کېږي زه اورم په ټول جنت کې وایي خورېږي. وایي ما جبریل نه تپوس وکړ یا جبریل ما هذې دا څه دي. وایي راته یې ویل دا ستا یو صحابي دی د مور سره ډېره نیکي کوي ابر الناس بامي. وایي الله ویلي دا اواز په جنتونو کې خوروئ. ابر الناس بامه دی د پلار سره ډېره نیکي کوي د مور سره ډېره نیکي کوي. وایي د دې د اواز خوروئ په دې جنت کې. راغی وایي کذا وایي البر هکذا البر هکذا البر هکذا رسول الله وایي نیکي داسې د مور سره نیکي. یوه واقع ویم نور به بس کوم په سعودي کې زه وم ابن عثیمین رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تېر شوی دی فقیه الزمان مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه چې تللی 2000 کې بادشاهي وغوښتلی په مېلمنو کې زم تللی وم په خادمانو کې په مدینه منوره کې موږ ملاقات وشو په جامع اسلامي کې د هغه شاګردانو هغه له روټۍ وکړه نو هغه دلته واقع بیانوله. وایي ما وی چې په عربو کې به داسې ډېر کلک علما نه وي ما څه لیدلي وایي ابن عثیمین له وایي ټلیفون راته مسلې تپوس به ترې کېده موږ سره ناست او وایي ما ویل چې یاره که دغه حدیث وایي د دې په جواب کې وایي مقه حدیث به ویو. الله اکبر. مولانا ګور رحمان رحمت الله علیه وایي د عرب علماو علم وایي زه ورته قایل شم. هغې له یو چا ټلیفون وکړ یوې زنانه ورته ټلیفون وکړ وایي حضرت عالم ته یې وویل وایي ما واده نه مخکې د ښځې ورته ویلې وایي واده نه مخکې په عبادت کې مې ډېر لذت و ژړا وه فریاد و ډېر لذت و په دې عبادت کې مې واده چې مې کړی دی نو لذت پکې نشته زما په عبادت کې. نو ابن عثیمین ته تپوس کوي واده نه وروسته د خاوند سره تعلق څنګه دی ښه دی نه دي څنګه مور پلار سره ولا کور کې دي ژوند څنګه دی. نو هغه ورته هغه ښځه ورته وایي حضرت زه تپوس د دې کومه چې زما عبادت نه لذت ختم شوی ته مې د خاوند سره د تعلق خبرې کوې. نو هغه ورته وایي زه خو خبر هم دغه کوم که نه چې د خاوند سره د خبره ورانه ده ځکه نن الله د عبادت نه خوند اخیستی دی. وایي او دا خدا تو مې خاوند سره راځي وایي خبره خو همدا دا ورته مسله کوي شرعي مسله کوي.
ورته وایي خبردار چې ته کله واده شولې د مور و پلار د خدمت حق ستانه ختم شو. د زوی نه ختمیږي خو د لور نه چې واده شوله د لور نه د مور و پلار خدمت حق ختم شو. دا نقل شو خاوند ته. بیا اوس په ټول عمر یو کس لور ودېدله زموږ یو ملګري ته مدینه کې، نو هغه پلار یې دې لور ته وایي بچی د دې نه مخکې زما او د مور خپو لاندې جنت، اوس د دې خاوند د خپو لاندې جنت دی. ګورئ شرعي مسله وه. ورته وی زه خو دغه خبره کوم، دا خوند ځکه دې چوت شوی دی چې د خاوند سره دې تعلق سم نه دی. نو ځکه دې د عباداتو نه زه خو دغه خبره کوم، زه ستا خبرې له راځم، خو تا خبره بل طرف ته کړه. خبره دا ده چې کوم څوک واده شولو د هغې نه حق ختم شو د مور او پلار د خدمت. د ملاقات حق شته. عایشه رضی الله عنها به نبی اسلام ملاقات له ابوبکر له رالیږله، خو لیکن د خدماتو حق ختم شو. د دې د وجې نه د خاوند حق پاتې شو، خاوند ته نقل شو، ټول عمر به د خاوند خدمت کوي. الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي. واقعیت هم ډېر دي، مسایل هم ډېر دي. ډېر خوشحاله شم چې زه خپل شاګردان کله ملګري کله وینو چې د هغې مدارس دي او هغې داسې ښایسته مدارس چلی، د زړه نه ورته دعاګانې دي. الله دې دا زموږ ملګري ټول چې څومره دي الله دې په دنیا او په آخرت کې کامیاب لري. او الله پاک دې کوم ربانات چې دي الله دې حق صحیح حق ادا کولو حقدار جوړي کی. توفیق دې الله ټولو ته ورکي. واخر دعوانا الحمدلله. دعا وغواړئ د الله نه، الله پاک دا مدارس ستا د جنت په وړۍ دې ته مضبوطي کړي. الله څوک چې پکې سبقونه ښیي او څوک چې زده کوي الله دا د جنت والا جوړ کړي. الله د دې استادانو سره محبت دی، الله ستا د طرفه تور سره دې سره محبت وکړي. یو صحابي و نبی علیہ السلام د مسجد قبا خواته اوسېده. نبی علیہ السلام یې تپوس له لاړ چې لاړ نو نبی علیہ السلام ویل کېدی شي دی وفات شي، ما بیا جنازې له راوغواړئ. چې هغه کله را بیدار شو بېهوش شو، وی رسول الله داسې ویلي. وایي نه رسول الله مه راغواړئ، دلته یهود دي چېرته به قتل کي، زما جنازه تاسو وکړئ. کله چې راوغوښته رسول الله د په جنازه کې وی الله ته ورسره داسې میلاو شي دی زما صحابي سره چې ده ته خاندي او دی تا ته خاندي. ای الله د چا چې څومره مشران وفات شوي دي هغې سره داسې ملاقات وکړي. تاله درغلي دي او ستا میلمانه دي ربه تا هغې ته خاندي او هغې تا ته خاندي. رب العزت دا څوک چې علم ته راوتلي دي او علم کوي، دا مدرسه دا په دې علاقه او په دې وطن کې د عظیم علم د خدمت یو لوی سبب جوړ کړي. الله هغه علم ته خور کې کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه علم خورېده. رب العزت دغه علم د دین هم خور کې. رب العزت هغه اخلاص پکې راولي کوم اخلاص چې د صحابه و. الله څوک بیماران یې هغې ته شفا نصیبه وګرځي. الله څوک ګناهګار یې په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. یوه خبره درته په دې دعا کې کوم چې یوه ګناه د الله دپاره پټوئ. علي رضی الله عنه فرمایي چې زه چېرته څوک وینم چې په بد عمل باندې اخته دی او ما څه څادرې زه به په هغه واچوم او ایسته به ترې روان شم، چا ته به یې ونه ویم چې دی دا ګناه کړی. نو خوا او شا خپلوانو کې او ګاونډیانو کې او په خلکو کې چې کومه ګناه وینئ د الله دپاره یې پټه کوئ چې الله تاسو ته د هغې په عوض کې څه درکوي. بالکل یې پټه کوئ. تاسو له به خوند درکوئ چې پردي ګناهونه شمار کوئ، مې شمارئ. تاسو له به خوند درکوئ چې مجلس پې جوړ کوئ، مې جوړوئ. د خولې خوند هم خراب کوئ، خو چې د پلاني ګناهګار د کافر سړی ولې نه چې هغه کافر یي د هغه ګناه هم پټه کوي. تاسو ته به پته ولګېږي قیامت کې چې تا د چا ګناه پټه کړې ده، الله تعالی څه پټوي. ربنا تقبل منا یا رحیم یا کریم صلی الله تعالی علی خیر.